د نږدې نه راغلو مېلمنو السلام علیکم ورحمت الله. زه ستاسو د ټولو د زړه د اخلاصه شکریه ادا کوم او د هغه مېلمنو چې د لرې لرې نه راغلي د هغوی د ټولو شکریه ادا کوم. خو تاسو که ما ته توجه ونیو یو خبره درته کومه چې ما سره په هر مجلس کې ډېر زیاتی او ډېر ظلم کېږي. دا د وریجو بوی در باندې ولګېدو جواب راکوئ که نه؟ نو ما داسې وخته برابر کړي چې یا د مانځه وخت وي یا د خوراک وخت وي. خو نن درته خبره کومه بډې مې راښکلي پوره 2 غنټې به تېروم پوره پاوکم په 15 بجې به انشاءالله بس کوو او اخري موږ پاوکم په 15 بجې باندې د ماسپښین کېږي. هغه یو مثال به درته ووایم زه یې بار بار وایم تاسو اورېدلی دی خو بیا به هم درته ووایم چې دا مجلس لږ تر و تازه شي. هغه یو صاحب به داسې سترګې پټې کړي او تقریر به یې شروع کړو او بیا به یې دعا شروع کړه. نو یو غټه معامله به وه. ما ته هم خلک وایي چې دعا اوږده کړې خو کله کله رانه اوږده شي. نو هغه وایي داسې یو کس پاسېدو نو هغه خو په شوق کې لګیا او دا خیال دی چې یاره پنډال راته ډک دی. هغه چې سترګې کولاو کړي نو مخې ته هېڅوک نه یو سړی ناست و. وی خدای د کور وران که چې دا ټوکله نو ته به هم تلې که نه. وی خدای د کور ستا وران کړي ما درته د بدقسمتۍ نه څادر اچولی او ستا د عزت دپاره خپل څادر ته ناست یم تا ته نه یم ناسته. نو زما وروڼو الحمدلله پروګرام د وختي داسې شروع دی او اخري طرف ته روان دی. د ډېر لرې لرې نه مېلمانه راغلي دي. د پنجاب نه راغلي دي. ګمګول شریف پیر صاحب زموږ راغلی، عیدګاه شریف پیر صاحب راغلی، د نیریان شریف پیر صاحب راغلی، بیره شریف پیر صاحب راغلی، پیر سباک باباجي صاحب ورسره آلو، زموږ د ډاک باباجي صاحب راغلی، نور به همداسې ډېر صاحبان راغلي. زه که د چا نوم ولم رانه خفه نه شئ. زه د هغوی د ټولو د زړه د اخلاصه شکریه ادا کوم. خو یو خبره دا کوم چې الحمدلله چې هغه زرغوني ژوندی دی که مړ دی؟ ښه اول خو د هغه زرغوني خدای وبخي چې دومره ښایسته لوی جومات یې جوړ کړی او بیا به دا خبره وکړمه چې د شیخ صاحب رحمت الله علیه دی الله مرتبې اوچتې کړي چې یو لوی فیض جاري کړی دی الحمدلله. دی ووایي چې تقریبا څه د پاسه 200 کسان فارغ شو. خو په دې تفصیل باندې پوه نه شوم چې تر اوسه پورې خو به زما اندازه دا ده چې انشاءالله د 1000 نه به زیات کسان فارغ شوي زموږ د جنودیې نه. 2000 کسان الحمدلله فارغ شوي تر اوسه پورې او 16,000 حافظان فارغ شوي الحمدلله. دا څومره لوی فیض دی. یو وخت چې زمونږ به په جماعتونو کې امامانو پسې به ګرځېدو امامان به نو شکر دی الحمدلله امامان هم ډېر حافظان هم ډېر. خو دا دی خوا چې دا کم هلکان فارغ شوی څه د پاسه 200 کسان تاسو ته وایم 250 تاسو ته یو خبره کومه دا چې کم صاحبان فارغ شو یو خبره مې واورئ په غور سره مې واورئ. په دې مدرسې کې تاسو 9 کاله یا 10 کاله یا 8 کاله دا تاسو تیر کو. دې اساتذو تاسو سره 10 کاله د خپل وجود وینې او خولې توی کی او تاسو ته علم احادیث څه چې دي هغه تاسو ته وښول. اوس د دې نه پس ستاسو مخکې څه ذمهداري ده یاد وساته. یو ټکی درته کوم زمونږ مشر صاحب رحمت الله علیه د مانکي شریف به فرمایل چې بچی ما د سیدو شریف نه ادب راوړی دی. ادب زما په خبره پوهېږئ که ادب دی کې اوسه به دنه جوړ شي او که ادب دی کې نه و د خپلو استادانو بېعزتي مو شروع کا د خپلو مشایخو بېعزتي مو شروع کا. لکه تاسو ته پته ده چې هم زمونږ د مدرسو نه فارغ شوي دي زمونږ د ادارو نه فارغ شوي دي
او نن هغه د صاحبانو پسې بد وایي. زه په جومات کې ولاړ یم او قسمیه به درته ووایم چې پنجپیره دومره بد نه وایي لکه هغه زموږ خلک چې فارغ شوي هغه چې بد وایي. زما په خبرو پوهېږئ او تاسو یې پېژنئ او الله په موږ دغه احسان وکړو چې دغه تنظیم جوړ شو نو چې کوم بې ادبه دی هلته لاړو، که مولا دی که حافظ دی که طالب دی او که عامي دی، الله ته مونږ خلاص کړو هغه طرف ته لاړو. دا هم په مونږ باندې د الله احسان دی. رحمان بابا وایي چې کله کله د غمونو باران ښه دی رحمانه دا خپل پردی پکې معلوم شي. 10 کاله د دلته رزق وخوړو، 10 کاله د دې ادارې نه علم د زده کړو، ته چې ووتې اوس د خپلو په صاحبانو باندې د ناموس رسالت ټاپه ولګوله چې دا د ناموس رسالت غداران دي. خدا د ستا کور سره د پلار اوران کی د دې آستانې 4 کسه هغه عظمې هستی. تاسو نه نورالدین صاحب رحمت الله علیه هېر شو، تاسو نه امایون صاحب رحمت الله علیه هېر شو، تاسو نه عبدالعظیم صاحب رحمت الله علیه هېر شو، تاسو نه باچا رحمت الله علیه هېر شو. د هغې دلته په دې خیبر جنسۍ کې چې وینې توی شوې ستاسو نه تپوس کوم چا سره غر شریک و، چا سره ځمکه شریکه وه، چا سره جداد شریک و. ما خو اورېدلي چې نورالدین صاحب مدرسې ته ټیلیفون وکړو چې زه را روان یم لږ راباندې ناوخته شو خو چې د بخاري شریف زما درس بل چاته ورنه کوي. په څه باندې شهیدان شو؟ د دین دپاره شهیدان شو. نن ته ماته د ناموس رسالت چل ښې، نن ته ماته د ناموس رسالت خبره وره. چوک سره ووځئ، څه چل وکئ؟ د خپل وطن اشارې ماتې کوي، د خپل وطن د پولیسو د فوج پسې بغاوت و کنځلې وکئ، د خپل وطن روډونه بند کئ، خلکو ته ضرر ورکئ. پرون مفتی شاکر را پاڅېدو او دا یې ووی چې زه د حضور سلام پلار نه پېژنم، زه حضور سلام نه پېژنم، والعیاذ بالله زه مور نه پېژنم. تاسو د ناموس رسالت د ټیکهدارانو نه تپوس وکئ که نه؟ دا ناموس رسالت نه دی. ستاسو نه تپوس کوم د حضور سلام د مور مبارکې بېعزتي کېږي، د والد صاحب بېعزتي کېږي او په خدای یقین وکړه چې په هغه خوا کې جلسې کوي که دا ټرن د هغې نوم اخیستی شي. ناموس رسالت صرف په غټ چوک کې دی چې خلک دې وویني. زه په چوک یادګار کې جلسه وه او په هغې کې ما دا خبره وکړه، تاسو به اکثر خلک پکې ناست وئ، ما دا خبره وکړه د هغې نه مخکې د پرویز خټک سره زمونږ څه خپل ذاتي معاملاتو زه تللی وم او ما پسې دا خبره مشهوره کړه چې پیر صاحب د مانکي شریف پرویز خټک ته تللی و او جیب یې ورته ډک کړو او وی چې د فرانس متعلق خبره مه کوئ. زه به درته ووایم چې جیب ما ډک و که تا ډک و، د دې تنظیم نه مخکې ستا جومات څنګه و، د دې تنظیم نه مخکې ستا حجره څنګه وه، د دې تنظیم نه مخکې ستا بود و باش څنګه و. ولې موږ د بل وطن خلک یو. زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ کسان پېژنئ که نور یم درته واضحه کړم؟ دا لرې خو تاسو په جیب کې اچوئ. ځکه نه د مفتي منیر شاکر جواب خو وکړه، نوم خو یې واله، ټیزنه نوم هم نشي اخیستی. ناموس رسالت، د ناموس رسالت درس د لوړګي د صاحبانو نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د مانکي شریف د صاحبانو نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د ډاک بابا جان نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د ګمګول شریف نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د نریا شریف نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د بیر شریف نه زده کړه، د ناموس رسالت درس د عیدګاه شریف نه زده کړه. ناموس رسالت درس خو موږ د خپلو مشرانو د نن نه الحمدلله 100 کاله مخکې ښولی دی. زمونږ د جلاله بابا چې نوم یې کاشکار بابا و، وی چې زه لاړم د ثاني صاحب رحمت الله علیه دربار ته او تپوس یې رانه وکړه چې بچیا
کم کتاب وی پخوا به په دې مدرسو کې فارسي پړاوې ده و یوسف زلیخا وی چې کم ځای وی و چې یوسف علیه السلام وروڼو کوی ته غورځولی و وی مه بچیا داسې مه وایه داسې وایه چې د یوسف علیه السلام د وروڼو هغه معامله چې شوې وه کاشکار بابا رحمت الله علیه وایي چې د مانکي شریف شیخ عبدالحق رحمت الله علیه چې د ثاني صاحب رحمت الله علیه په نامه یادېږي ما ته یې په دې دوو ټکو کې ټول علوم خلاص کړه او راته وفرمایل چې د انبیاو علیهم السلام ذکر راشي دا ژبه دې په دې غاښونو کې ټینګه ونیسه چې بېادبي دې نه ونشي نن وګوره اهل بیت الله اکبر د مانکی بابا او د پیر بابا او د بل بابا غم کې اهل بیتو ته خبره ورسېده د حضور سلام والدینو ته خبره ورسېده صحابو ته خبره ورسېده پروردگار مو تباه و برباد کا 14,500 کاله پس تاسو ته دا اختیار چا درکړی چې تاسو په اهل بیتو باندې ګوتې اوچتوئ تاسو په صحابو باندې ګوتې اوچتوئ دا اختیار تاسو ته چا درکړی سهار و مازدیګر ترجمې کوئ تاسو دا آیات نه دی ویلی ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو دا آیات مبارک نه دی ویلی ته د صحابو په باره کې دا پلیته خوله خوځې سهار و مازدیګر د قرآن ترجمه کې دا آیات پکې تا نه دی ویلی زما وروڼو یو معامله شروع ده که درته ووایم چې د صحابو په حق کې هغه توهین آمیز خبرې او خبره واورئ یو خبره درته وکړمه خفه کېږئ ما خوامیانو شکر وباسئ په دې خپل دا چې موجوده کم سټیج مو دی که نه په دې شکر وباسئ چې د صاحبانو سره مو نسبت دی زمونږ یو شیخ صاحب و د دې ګجرو ګړی و او انکو پښتو به ډبل وي و قربان که ما نور څه نه دي زده که مازه سبق زده او که درود شریف زده ما شکر وباسه چې نور څه زده و چې څه بلا بدنه جوړېده په خبره مې پوهېږئ دا امیان دغه خبرې نه کوي دا د علم چې ځان ته د علم نسبت کوي او مونږ ته د جهل نسبت کوي وایي دا جاهلان دي خبره واوره دا خلک چې ناست دي الحمدلله دا چې کوم طلبا ناست دي دا د هغه شیخانو صاحبانو بچي دي د چا تربیت چې د نن نه 200 کاله مخکې شوی دی د چا تربیت چې د نن نه 100 کاله مخکې شوی دی دا د هغه خلکو بچي دي الحمدلله نو طالبانو تاسو ته مې دا خبره رانږدر شوه تاسو ته مې دا پیغام درکو چې د خدای په خاطر چې د خولې نه مو د خپل آستانو متعلق او د خپلو خلکو متعلق او خبره واورئ ورته وایي دا نوردین صاحب په څه شهید شو دا مایون صاحب په څه شهید شو دا عبدالعظیم صاحب په څه شهید شو په دین باندې شهید شو که نه نور څه خبره خو نه وه دا د ناموس رسالت والا دا خلک دي زما وروڼو خپل وطن نو په ما باندې دا فتوا ولګوله چې پیر صاحب د پرویز خان نه پیسې اخیستې دي ما هغه تقریر به تاسو ډېرو خلکو اورېدلی چې احتجاج ستاسو حق دی خو خپل وطن نقصان مه کوئ او دا خبره مې ورته کړې وه په افغانستان کې دا خلک راغلي دي بل وطن که ډېر مو شوق وي نو هلته کې لاړ شئ ډالرې مالرې هم پکې ډېره میلاویږي هلته لاړ شئ ډالرې به هم میلاو شي زما وروڼو دا مې درته درخواست دی دا 2,500 کسانو چې د خدای او د رسول خاطر وکئ احادیث مو ووي قرآن مو ووي 10 کاله مو په دې مدرسې کې تېر کړه چې د هغه خلکو خولو ته داسې ګزارونه ورکړي چې څوک د صاحبانو بد وایي د صاحبانو بېعزتي کوي ورکوئ به که نه اوچت کوي دغه طالبان لاسونه ټول اوچت نه که ټول اوچت کړي وي د هغه خلکو خولو ته به اگر که زمونږ د مدرسو نه فارغي اگر که ځان ته شیخ المشایخ وایي اگر که ځان ته شیخ الحدیث وایي ما په خبره پوهېږئ که نه دا واده په دې جومات کې مې وکړه چې د خپل مسلک او د خپلو صاحبانو نه به بار نه وځئ او که تاسو د دې مدرسې نه لاړئ او تاسو ته صاحبانو دا درس درکړی چې چېرته 50 روپۍ میاشت راته راجمع کوئ چېرته 100 روپۍ میاشت راته جمع کوئ نو بیا ووایي بېشکه چې موږ ته صاحبانو او که نه په تاسو د خپل زړه وینې څکلي دي علماو تاسو فارغ کړي یئ نو د دې صاحبانو لمن به نه پرېږدئ انشاءالله
زمونږ دا فخر دی چې د دې علماو او د دې مشایخو سره به مونږ د قیامت په هغه لویه ورځ د هغوی سلام د جنډې لاندې مونږ او تاسو ټول په خپله عقیده باندې انشاءالله ولاړ یو. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او شکریا ځکه ادا کوم معامله ځکه ختمه چې وختي د وریجو بوی اوس پکې د ورتې بوی را شروع شو نو داسې نه چې معامله ډېره خرابه شي. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه أجمعين. زمرون يوزل الحمد او درزل قل هو طول وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط